عزتمندو د حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل قوم باندې ډیر زیات مهنت وکړو چې تاسو د ستورو او د بوتانو عبادت مکوئ. خو قوم د دې خبرې نه اغوښتو او هغه به حق شانې د هغه ستورو او د بوتانو عبادت کاو. په دې کې حضرت ابراهیم علیه السلام دیو ته یو اعلان جنگ د بوتانو خلاف وکړو. قرآن مجید کې راځي چې وتالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، چې قسم په الله زبا خامخ تاسو د بوتانو سره یو چال کوم خو چې تاسو د دې بوتانو نه لاړ شئ. د حضرت ابراهیم علیه السلام مقصد عزتمندو دیو ته یو قسم له تنبیه ورکولو، خبرداري ورکولو چې تاسو د بوتانو نه واوړئ، د ستورو د عبادت نه واوړئ، د بوتانو د عبادت نه واوړئ. خدا په دې کې دی خبرې طرف ته عزتمندو اشاره ده که چرته تاسو د بوتان په حق وي نو کې زره دیو خلاف یو چال کوم، یو چل جوړوم، نو داری به زمانه ځان بچ کی. نو په دې کې د بوتانو د هغه عاجزۍ طرف ته اشاره و چې دا عاجز دی وره دا څه نشي کولای. خو ابراهیم علیه السلام دا خبره دلته واضح نه وانه دې طرف ته د قوم سوچ او فکر نه کاو. به عزتمندو د دې قوم د یوې میله بارادله په کال کې د هغه میله ورځ چې کله رااله نو د قوم د میله طرف ته روان شول. حضرت ابراهیم علیه السلام ته خلق راغلل او دای ورته ویل چې ته زموږ سره د میله ته لاړ شه. خو حضرت ابراهیم علیه السلام انکار وکړو. خو چې کله بار به هغوی دا اصرار کاو چې ته زموږ څخه خامخا لاړ شه، نو قرآن مجید کې راځي فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین. نو ابراهیم علیه السلام یو نظر ستورو طرف ته وکتل او ویل زه بیمار یم. نو قوم خو الته په ستورو باغوی عبادت کاو، هغه بر ستورو نه معلومات کول چې دا ستوري مونږ ته دا خبره کوي. نو هغه د دې ابراهیم علیه السلام نه لاړل. د دې د ابراهیم علیه السلام میلې ته د نتلو مقصد سو. د نتلو مقصد د عزتمندو د ابراهیم علیه السلام داو کدا خلک چرته لاړ شي نو زه به بتخانه ته نوزم او ټول بوتان به مات کړم. کله چې دا خلک واپس راشي نو دا به د خپل بوتانو باندې بدګماني وکي، د خپل بوتان به ویني چې دا دومره عاجز دي، دا خپل ځان هم نشي بچ کوله. نو دا به څه کار وکي؟ دا به داسې کار وکي چې دا به بدګمان شي، بدګماني او بدی وکي او د شرک نه توبه وباسي او دا مسلمانۍ طرف ته خو په دې کې قوم چې راغلل نو په دې طریقه باندې ابراهیم علیه السلام د میلینا په څه طریقه باندې پاتې شو. نو چې کله د دې دغه ته وکتل او به دا خبره وکړه، ستوري ته وکتل او دا خبره وکړه چې زه بیمار یم، نو دا یو قسم له ترویح په بنیاد سره داسې ویل. او قوم چې کله دا میلې ته بوتونه هغه په دین نیت باندې بوتو چې دا زموږ میله ویني او د دین به دا متاثر شي او دا به چې کوم دی د دې خپل دین نه واوړي، موږ ته به دا دین نه راخی، د دې دین نه به دا واوړي. نو په دې وجه باندې میلې ته چې کوم دی هغه بوتللو. خو ابراهیم علیه السلام د هغه بوتان هغه د میلې نه پاتې شو، د هغې بوتانې ټول دا چې کوم دی مات کړل. نو دا د ابراهیم علیه السلام د بوتانو متعلقه هغه خبره وه چې تاسو مخې ته ما کېښوده چې دا بوتان ابراهیم علیه السلام څنګه مات کړي.